بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورہ اعراف زمانت نزول دی صورت وماغه زمانه چې کومه زمانه کې سوره انعام نازل شوه بس ټول بنکا دبري موضوعات د صورت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته درې حکم کول دي. یو دا چې د شرک اعتقادي نفي او کا حضور سره د کوم شرک اعتقادي نفي او کا حضور سره. دویم د شرک عملی دا غیر نفي او کا حضور سره. شرک عملی لکه ګناهونه ته ځکه دغه ګناهونه او دغه عمل د مسلمان شان سره مناسب نه. کافران داسې عمل کوي دیو جی ورته سوې شرک عملی. یو شرک اعتقادي دا غیر نفي او کا حضور سره. دویم د شرک عملی دا غیر نفي او کا حضور سره. او دریم د جرأت داسې مظاهره وکا د ظلم خلاف لکه موسی علیہ السلام چې کوله. د بهادرۍ داسې مظاهره کوا لکه حالانکه مقابله کې څومره لوی قوت فرعون او دغه حکومت او موسی علیہ السلام بس تنها یو خپل بوډا ورو ور سره غریب حضرت هارون او نیغ بسار وختي ورسېل چرته دربار چرته ورسېل دربار ارته ورسېل نو چې ارته ورسېل نو بس آرمي او پولیس باندې دوه وجونه منکو. یو خدا چې د فرعون د فیملی ممبر په نامه باندې مشهور ځکه نو شی کوم ځای د فرعون کور کې فیملی ممبرونو د بادشاہ جوړ څوک باندې کوي. صحیح. او نمبر 2 کچا به وي چې آرډر دې چې نه راځي. صحیح. هغه سره خامسا وا لکړه وته. صحیح. هغه لکړه وګوره څنګه راځي هغه به دا شی ونی سزا. نو بس چې څنګه به راکاره شو هغه به راځي شي ارته شي دې اوس د دې واړو موضوعاتو لپاره واقعات ذکر دي د صورت کې. د لومبای لپاره لومبای موضوع لپاره درې واقع ذکر دي. سو واقع یو د نوح علیہ السلام، یو د هود علیہ السلام، یو د صالح علیہ السلام چې هغه د شرک اعتقادي څنګه زوردار نه فکولا. هود علیہ السلام، صالح علیہ السلام. دویمه موضوع نفي د شرک عملی. دا غیر لپاره دو واقعات ذکر دي. یو د لوط علیہ السلام، یو د شعیب علیہ السلام. د لوط علیہ السلام قوم کې یو بد عملی و، د شعیب علیہ السلام قوم کې بل بد عملی و. د لوط علیہ السلام د قوم بد عملی اخلاقی و. څه شی و؟ اخلاقی و. سان فرانسیسکو والو. صحیح. زمون شیخ وایي د لګانو څنګه شیخ شمنتر شیخ رحمت الله علیه وایي د لوط علیہ السلام دا قوم ډیر د لګانو. نو هغه اخلاقی بد عملی و. او د شعیب علیہ السلام د قوم دا هغه اقتصادي بد عملی و. چیټینګ به کوي ډیر زیات. فراډونه څه شي بس امریکایان نه په امریکا کې مسلمانان چې څه کوي خدای دې معافي وکړي. دلته دا زمونږ کې مسلمانان چې راغلي د کریډټ کارت فراډونه پته نشته د څه فراډونه. زه مسلمان په حواله خبر شم مال غوسه راشي. صحیح. اوس که امریکایي کوي یا یو غیر مسلمان کوي نو کوي دي په دا مسلمان یې کوي. بلا ډېر فراډونه خلک کوي کني کوي. سفلا خان او د درېم واقعې لپاره د درېم موضوع لپاره چې بهادر شه د حق خبره داسې وکړه زور سره لکه موسی علیہ السلام چې وکوله
او بیا ورپسې بیان دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عالمی نبوت. کوم نبوت؟ عالمی معنی یونیورسل. ځکه ټول پیغمبران نبوت خو د خاصه علاقې لپاره، د پیغمبر علیه السلام نبوت د عالمی. الف لام میم صاد. الف احسن، الف معنی احسن. لام لعلی، لعلی. میم مکارم. صاد صافیہ. ایبریویشنز دی. الف احسن، لام لعلی، میم مکارم، صافیہ. صاد صافیہ. احسن معنی خوبصورت شائستہ. لعلی معنی مرغلره. تاسو مرغلره وایي؟ لعل. لعل جدا شی د مرغلره دوړه کې فرق دی. صدف کې دنه چې کومي پرل چې ورته وایي پرل. لعلی معنی ها، لعلی معنی مرغلره. دا د لؤلؤ جمع ده کنه. لؤلؤ څه ته وایي؟ مرغلره. مکارم دا د مکرمه جمع ده. او مکرمه هغه خوی او خصلت ته وایي چې ډېر عزت ګڼل شي په انساني دنیا کې. صحیح. د فلانی اخلاق ډېر مکارم اخلاق دي. یعنی معنا هر یو خصلت داسې د بادشاہانو دی، هر یو خوی داسې دی. مونږ فلانه سړی غریب دی، خوی د بادشاہانو دی، وجه نه دی. او فلانه سړی ډېرې پیسې دي، ورته سترګې وجې دي. ها کوم یو دی؟ نه سادی بابا وای ها چې گفت چشم خوار دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک بور. نو مکارم دا جمع د مکرمه. مکرمه معنی اعلی خصلت، او صافی معنی ټرانسپیرنٹ صفا. نو احسن لعالی خوبصورت ملغر، مکارم صافیہ او صفا اخلاق عالیہ، صفا کردار. کتاب دا قرآن دے. کہ یو سڑے دا غواړي چې ما سره د شایسته مرغلوي وي، یو سڑے دا غواړي چې زما خصلتونه د خایسته او صفا وي، دا به کوم ځای مومي؟ د قرآن کې. کتاب دا کتاب عظیم الشان دے، انزل الیکا نازل کړی شوی دی تا ته پیغمبرانو بیا عظیم الشان دے. کتاب دا کتاب عظیم الشان دے. نو دا سي عظیم الشان دے چې ټول کتابونو موضوعات او سبجیکټس په دې قرآن کې موجود دي. نمبر اول. او نمبر دین انزل الیکا نازل کړی شوی دی تا ته نو بیا عظیم الشان دے. یعنی دا کتاب د یو عام سړي په نامه نه راغلی، دا چا په نام راغله؟ د خدای مخلوق کې د ټول نه اعلی ترین شخصیت څوک؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د لوی سړي په نامه چې کوم خط راشي نو میل مین هغه ډېر احترام سره ګرځي او په لاس ورکوي. ولې؟ ځکه ته پته یې دا سړی ډېر محترم دی، دا خط ډېر قابل احترام دی، چېرته ځای نشي. کتاب دا عظیم الشان کتاب دے، انزل الیکا نازل کړی شوی دی تا ته نو بیا عظیم الشان دی. فلا تکن فی صدرک، فلا یکن فی صدرک، پس موجود دی نشي پسینستا کې حرجن د هیڅ قسم نه پسندی چې طبیعت باندې به بوج را نشي. الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ها ما ته پته ده چې ذمہ داری خو ډیره غټه ده. ذکر دی کتاب خبره کول چاته ډېر مشکل کار دی. مشکل کار دی که آسان کار دی؟ صحیح. مونږه مسلمانانو ته نشو کولای. پیغمبر علیه السلام ابو جهل ته کوله. په مسلمانانو بد لګي، که خپه لګي، بد په لګي، ریاکشن پیدا کیږي. څه پیدا کیږي؟ ریاکشن څنګه د خواهشاتو په ضد ده. قرآن خبره د انسان د ناکاره خواهشاتو په ضد ده، د دې وجې ریاکشن پیدا کیږي. نو جست امیجن چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دا کړه د کافرانو میس کې کوله چې ریاکشن به پیدا کېده. صحیح. نو چې کوم ځای د خبر ریاکشن پیدا کیږي نو انسان فطرتن هغه تر لګ ډیس هارټ شي. نو پیغمبر علیہ السلام ته الله حوصله ورکړي، څور کې ورته انکریج کوي چې فلا یکن فی صدرک، پس ندرازه پسینستا کې حرجن تنگیونا پسندګه دگی من هود دې قران لاله تنذر به چې توار نګور کې کافران لره دې پاساس و ذکر
او دا قرآن کریم و ذکر دا ریمائنڈر دے للمؤمنین دا مومنان دا پارا اتبعوا ما انزل الیکم نسنگ ریمائنڈر دے خدای مومنان تصوی دا مضمون دے چه اتبعوا ما انزل الیکم اتباعو کئی دا آغا کتاب چنا در شوید تاستا من ربکم دا جانب در افستاسنا ولا تتبعوا ام فالو کوئی من دونی پا مقابل دا اللہ کے اولیاء نور اولیاء مقابل دا اللہ کے نور اولیاء ستاسو ولی صرف اللہ دے ستاسو ولی صرف اللہ دے ستاسو ون اینڈ اونلی دوست سوکتے اللہ ون اینڈ اونلی پروٹیکٹر سوکتے اللہ نہ کافرانو کو بوتان جوڑاول مونگا بزرگان جوڑاول ہاں فلا تتبعوا من دون اولیاء پس تاسو مفالو کوئے مقابلہ اللہ کے اولیاء نور پروٹیکٹرز او کار سازان ندوال تولی کا چی دو عالم دی یو توی عالم اسباب فزیکل ورد سوئی ورطا سپلا خانا ستا پجبہ کرتا سوئی فزیکل ورد عالم اسباب مانا فزیکل ورد ہوا ہے دا عالم اسباب لغوی مانا دا فزیکل ورد او دویم عالم ما فوق الاسباب میٹا فزیکل ورد چلتا ٹولز نے استعمالی کی او کار کی نو پا فزیکل ورد کے مند یو بلنا ہیلپ وارو سکو کمک وارو یو بلنا آجی باری تاور چستا آگا میکینک آگا تاوائی زمونگا ٹیوننگو کی سو کی چی زمونگا گاڑی ٹیوننگو کی نو دا عالم اسباب دے سوک دیتا دا نو اجدتا ناروا کے علم امداد بچانا غواری اللہ نغواری تا خدا آجی باری نو وقتا دا خدای بندر فزیکل ورد دے دا سچے دے دا فزیکل ورد ہے میٹا فزیکل ورد زوی راکی لور راکی بیماری میں خاکی غربت میں ختم کی دا بچانا غوارے اللہ نہ ذکر آپ ٹولز نہ کی گی دا بس کی نہ میٹا فزیکلی دا اللہ پر قدرت کی گی نو کدار دا اللہ نہ علاوہ دا بل چانا غوصل مدا کفر دے دا شرک دے بس فرق واضح شے فلا تتبعوا تتخا پوچھو استاد سے فلا تتبعوا من دون اولیاء قلیلا ما تذکرون خود دیر لگ دتا سنا پا خبر پوئے گی اللہ تعالیٰ فرمائی چیزو ہم چے اولیاء منی سے نو خلق ہوئی نا اس مونگ فلانی تا ہوئی چے ما پا موٹر کے لگ فلانی زیتا ہو رسوا نو کہ بزرگ تا میں ویسے کم قبر کے لئے چے بابا دا کار راو لکن فرق پر دستے دے نو اللہ ہوئی قلیلا ما تذکرون زمون شیخ سے بھی اللہ تعالیٰ ہوئی تا زخرزہ منی دے خبر فرق نہ پڑی گئی فزیکل ورڈ اور میٹا فزیکل ورڈ یو بل ڈسٹنکٹ کول نشي عالم اسباب او فوق الاسباب د یو بل جدا کول نشي قلیلا ما تذکرون دیر لگتا سو په خبره پوهه گئی وکم من قريه او دیر کلی او دیر هلاکه قريه معنا شارونه قريه معنا شار وکم من قريه ادیر خارونا الکنا امنگ هلاکره دا خارونا فجاء راغلو دی خار تا پاسنا غضب زمونگا بیاتن دشپیچ دودو او هم قائلون یا غوک جدوی نیب کو دا غرمی وقت قیلولہ ورگوئی او هم قائلون یا دی قیلولہ کولا قیلولہ نیب صحیح ندی نیب کو مٹ دیں گے اللہ تعالیٰ فرمائی ما عذاب راسی یا دشپی پودا یا دا غرمی پودا صحیح منگا پختو کیوں پودو دے ہوال صحیح وقت ارزان تے سمت بس نو خدای ہوئی ماں دے پودو دے ہوال فجاءها باسنا بیاتن راغ دی خار تازات منگا بیاتن دشپیچ دیودو او هم قائلون یا دوی قیلو لکول دروز وقت کے فما کان داوان پس نو چغد دوی پا دا وقت کے ذکر اردو سڑی دے درست ورکی ناغا چغد رگا چوئی ذکر اغورتا الرٹ نہیں آئی گزارتا الرٹ نہیں کہ سڑے گزارتا الرٹ نہیں گوئی چیزا گزار رہا مانے راجی بیا چغد رگا نوئی ہاں خوچی آلہ پچھن روڑے گزار رہا خلاصی بیا دیر رگا چلا ہوئی دیو جی اللہ تعالیٰ دغی چغی تا دعویٰ ہوئی چی فما کان دعوان پس نو چغد تاسم چغ ہوئی فما کان دعوان پس نو چغد دویز جاءهم باسنا چکل راغ دوی تازاب زمونگا الا ان قالو مگر دا چی دویوے پچغ پلک انا کننا ظالمین تاکیق سرا یقینا منگ ظالمان اوال مولے خڑ یقینا منگ ظالم خدای وی دا چغ ویل چی ہائی منگ ظالمان
فلنسألن الذين یقینا ذب تپوس کوم د عقل کنا ارسل الیهم چې دوی ته پیغمبر لېږل شوی ولنسألن المرسلین او یقینا تپوس وکوم د لېږل شو پیغمبرانو نه نو دواړو نه خدای تپوس کوي د امت نوم د پیغمبر نوم امت نه تپوس کوي تاسو ته پیغمبر راغلو نو د قیامت د عدالت داسره د محکمه داسره الته څوک انکار نشي کوله الم یاتکم نذیر سورہ ملک اللہ تعالیٰ وی علم یاتکم نذیر تاستا پیغمبر نو راغلے قالو بلا تی وی جیاو راغلے خو قد جاءنا نذیر فکذبنا خمون خدای والیو مونږ هغه ته دروغ وای فلنسألن الذین یقینا من بسوال کو پختنه بکو دا کسان چې هغه ته پیغمبر لېږل شوی ولنسألن المرسلین او یقینا پختنه بکو دا چانه چې څوک لېږل شوی یعنی پیغمبرانو نه پیغمبر نه به تاسو کوي الله تعالی چې راستا قوم به تا دوی ته پیغمبر تا دوی ته خپل میسج رسول خپل میسج نو پیغمبر وی یقینا چې ما خو رسول ما کوتای نه کړی ما رسول ما کوتای نو چې پیغمبر وای چې ما رسول او ما کوتای نه دکړي اب قوم وای چې مونږ ته پیغمبر راغله خو مونږ منل نه صحیح نو زمونږ شیخ صاحب وای فتعین الکوتکل البازگل بیا وې د بازگل سره لکړه راخلاصول دي صحیح فلنقصن علیہم بعلم پس مونږ به بیان کو دوی ته بعلم په دلیل باندې وما كنا غائبین ان یومږ به خبره مونږ باندې څه شی پوشیده نه پاتې کیږي مونږ ته هر شی معلوم دی والوزن یومئذ الحق او وزن د اعمالو د عملونو په دا ورځ باندې ثابت یقینا دی چې الله تعالی به زمونږ اعمال ویټ کوي زمونږ ټول اعمال به خمو کړی دي که بد مو کړی دي بزنس کې په جاب کې په کور کې په مسجد کې په حجره کې په لارا په روډ ځکه هر هغه حرکت چې ستاسو د بدن نه صادریږي دي ته عمل وي سوې وته عمل وي نو یو عمل به یا ښه عمل وي یا به بد عمل وي یا به جایز عمل وي یا به ښه عمل وي ښه عمل هغه چې پای ثواب ملاويږي یا بد عمل چې پای باندې عذاب ملاويږي یا به جایز عمل چې هغه عذاب او ثواب سره تعلق نشته نو دغه هر قسم حرکت لري کړي دې قوګر ما د الله داسې خو دا عمل دې بخله ته پوس کوي صحیح نه الله تعالی دا جائز کار دی دا څه دا جائز کار دی او زما په لاس کې لکړه او لکړه ما دا استاوله متاوله من دا جائز کار دی ریفریشمنت څه دی ریفریشمنت او کله چا پودا په والا لکړه مې استاوله چا پودا په لګیدا صحیح نو کې انټنشنلی میکړین دا بیا بد کار دی خدای به تاسو کوي چې دا لکړه دا څه ولې تاوله دا لشتره دا څه ولې تاوله چې دا پودا تاسو مې لطیفه ویلو کنه مې ویل چې سړی په لار روانو هغه داسې لکړه ورسره و سټیک او هغه داسې ګوتو کې تاو بعضې خلک چې لار باندې روان هڅ دا نو د بل سړي په پوز ولګېده نو غوسه چې ورته وټ دی what the hell is going on صحیح غوسه چې ورته نو دا ورته I am a free man this my freedom زه یو آزاد بندم او دا زما ازادي ده نو هغه ورته ډېر عجیبه خبر وکړه we your freedom ends where from my nose begins say where your freedom ends where from my nose begins تا آزاد او ستا آزادی دا خو ستا آزادی هغه د ختمي کوم د انتظام پوزه شروع کی صحیح یعنی ته آزاد تر دې ځای پورې اوس دینه مخکې به شروع کی زما پوزه چې کوم ځای نه زما ملکیت شروع کړي ته ستا آزادی ختم شي صحیح والوزن یومئذ الحق او وزن د اعمالو په دا ورځ باندې الحق دا ثابت دی یقینا اوس منطقيان لاجیک والا علماء دای به اعراض یو داسې شی دی چې فزیکل باډي لري لکه زما د لفظونه چې خپل راوځي د دې فزیکل باډي شته څه د دې فزیکل باډي او دغه وګوره زما د لاس د حرکت کو بس چې څنګه اوسه لاړ پناشه څه فزیکل باډي پاتسته نشتا نه غیبوي دا خبره زمون ذهن کې نه راځي چې دا ویټ باندې الله تعالی څنګه کوي دا اعمال خو چې دا وی الفاظ دی وی لاړ پناش اذا وجد فتلاشا د دې بسنګ کیږي صحیح د موجوده ساينس دنیا ساينس هغه دا ټول ارسه چې لکه سپیډ دام تلل شي څه سپیډ نه صرف دا چې تاسو په موټر کې دنه کمپیوټر لګیدل هغه ستا سپیډ تلی وزن کوي چې ته 80 کروانه کې 85 کروانه بلکې بار پولیس والا ولاړی هغه رادار باندې سپیډ ګن هغه باندې چک کوي او بر ایرکرافټ رواني هغه د الته چک کوي حالانکه دا سپیډ هم څه فزیکل باډي خو نه لري سپیډ خو موټر فزیکل باډي لري خو سپیډ
فزیکل باډي نه لري. ستا د بدن ټمپریچر او حرارت ترمامیټر کیږي یا دې ځای وایو دا خو ونه ټو ده کافي تبه ده څه شي ده کافي، حالانکه تبه چې فزیکل باډي خو نه لري، هغه یو صفت او کوالټي د ستا د بدن هغه د میټر معلومه کړه. خبره ده کې رااله زلزلہ راشي، زلزلہ فزیکل باډي لري نه اثر خو لري، خو فزیکل باډي د زلزلې خپل نشته. ریچارډ سکیل هغه فورن تاسو وایي چې زلزلې ورسو 6.5 یا 5.6 صحیح نو پته ولګیدا چې انسان دا ټول اعراض تل شي الله تعالی خالق دی. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فسوق چدران شطولنا او وزننا دا عمل صالح دا فاولئک هم المفلحون دا کسان یقینا دوی کامیاب دی. ومن خفت او سوچ سپکشو موازینو اعمال لد فاولئک الذین دا کسان لی خسروا انفسهم چه دی زیانی کرده تاوانی کرده خساره ور کرده زاننو قرل بما کانو بی آیاتنا فصب دا آغا چودو پیاتنو زمونگا یظلمون زیادے کولو ولقد مکنناکم اتاکی سرمونگ قدرت در کرے تاسولا فی الارض پزمکا کی. اللہ تعالیٰ چی انسان تکم قوت ور کرے دے پزمکا کی چی دا یوٹلائز کی دا بل مخلوق تنہ دے ور کرے حیوانات ور کرے دا ازمکا زمونگ پشان یوز کولش لگزور سر دیو جی اللہ ولقد مکنناکم قدرت چی ما تعالیٰ در کرے بل چالنے ور کرے دکتا کی عقل له منټل ایبیلیټی دا د منټل ایبیلیټی بنیاد باندې نه دا یو سبرخانه زمونږ شیخ دې دا یو لطیفه وي دې یو لطیفه وي د عالم ارواح کې الله تعالی دنیا تقسیموله چې حیوانات بچرته زناور بچرته میان بچرته فلان 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 صحیح نو دا مرغۍ دی وی چتا لیټ راځي سوچ لیٹ نو چې لیٹ راځي نو وخت تقسیم شو خلک واپس راتل نو دې مرغو د میان نه تاسو کو څنګه تقسیم به تقسیم خلاص شو وېک دې تقسیم خلاص شو وېک نو دې مرغو ته نه تاسو کو وې تاسو له سره میان ته نو میان ورته مونږ یو برک چې تاسو کوم دی او بو کې وې مونږ له سره کوم مرغوله وې تاسو له هوا درکړه تاسو سره هوا درکړه وې دې غټ زناور لکه زمره او دې څون له څوک ویلې ځنګل ورکو هغه له څورک هغه له ځنګل ورکو نو تاسو ته وکړو وې عقل چاله ورکو نو مان ورته دا عقل انسانان له ورکو هغه ته نشي کولی شي ښکارې ده وې عقل چاله ورکو عقل انسانان له ورکو نو مرغو ورته بس تاسو وو بو کې غسکی موږ په هوا کې غسکی صحیح او دا دوه کار دې تاسو وو کې نقلاتېږي موږ په هوا کې نقلاتېږي تاسو په هلته غسکی موږ هلته غسکی پر کې یو چې بهر کې دې هغه بوګي چیکن اف سی ها غټ نه هېدي ها موږ پرو بدل شتي لشوی نه کوم څه په لخان خلاص ولقد مكنناكم في الارض يقينا مونږه قدرت در کړې تاسو لا فی الارض پزما کې وجعلنا لكم امون پیدا کړې تاسو پارا فیا پدېزما کې معاشا سورسز اف لیولیهود سورسز اف لیولیهود د ژوند تیرولو اسباب بدل پدېزما کې پیدا کړې دي نو فصل پدا ازما کې گیس پدا ازما کې گیسولین پدا او ما تاسو ذکر کړ حضرت امام ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې انسان کمبینیشن د دوه شی دی یو د فزیکل باډي بل د روح انسان کې څه شی دی یو د سټرکچر دی باډي او دویم روح دی اوس دا باډي پیدا چرته نه د خاور نه اوس مکینا نو د دې باډي ټول تقاضې د مکینا پوره کیږي د دې خوراک چرته راځي د مزکینا اسکا کې چرته راځي د زما ټول ضرورت کوم دی د مزکینا او واپسې چرته زمکه تر ان ون وی ار دی ادر یعنی که څوک مړ سوځي نو واپسې زمکه دا او که څوک مړ دفن کوي نو واپسې زمکه دا بل څه خو نه شته دا خو نه شي ویلې چې کوم اوسه دا عرش تر اچھا تر هغه ډیر بیره ورکړه نو ریټرن هم زمکه ته ځکه دا اصل دی دا اورجن دی او هر چی روح دی سیف الله خانه دا د اسمانونو د پاسه یو ځای د حدیث کې ورته حضرت القدس وایي انکلوجر اف سینکټی انګریزي کې موږ ترجمه کوو ها انکلوجر اف سینکټی یا انکلیو اف سینکټی انکلوجر وایي یا انکلیو
انکلیو اف سانکټي حضرت القدس، دا ټول انساني روحونه په حضرت القدس کې دي. کوم ځای دي؟ حضرت القدس. نو چې کله د مور خېټه کې بچي د څلورو میاشتو شي نو حضرت القدس نه خپل روح ورته روان شي. فرشتہ والا هغه روح هلته راوړي چې دا فلاني روح دی، نو هلته په دې ووم کې دننه هغه باډي کې ورننه باسي. حضرت القدس. او ما تاسو ته ویلي چې امام مسلم حدیث نقل کړی، پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الارواح جنود مجنده. هر چې دا انساني روحونه دي دا ډېر بے پناه لشکرې دي او ټول په یو وخت الله پیدا کړی دي. صحیح شو؟ یعنی زما پلار خو الله تعالی زمانہ 15 کاله مخکې پیدا کړی دی. صحیح؟ زمانی کې زمانہ 80 کاله مخکې پیدا کړو. صحیح؟ زما د ازوی زمانہ 10 کاله وروسته پیدا کړی دی. خو هر چې زمونږ روحونه دي په روحونو کې د ټایم ډیفرنس نشته. روح خو زما د زوی، زما د پلار، زما د نیکه او د آدم علیه السلام د ټول روح په یو وخت باندې پیدا دي. خو الله وی کون دا ټول روحونه پیدا شي. نو دا روحونه حضرت القدس کې د انکلیو اف سانکټي کې ها فزیکلی زمونږ راتل دی یو بل وړاندې رسول دي. باډیان وړاندې رسول دي. دا مشرایو کې شرایط په څه بنیاد باندې د باډای په اعتبار روح په اعتبار نه دي. او پیغمبر اسلام فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. د روحونو دنیا کې چې کوم دوه روحونو یو بل خوښ نغې په فزیکل ورډ کې هم یو بل خوښي. فزیکل ورډ کې هم یو بل خوښي. وما تناكر منها اختلف. او هغه روحونو دنیا کې چې کوم دوه روحونو یو بل سره نفرت پیدا شي هغه دنیا کې دوستان کېدای نشي. صفلانه عجیب پیغمبر خبره کړې صلی الله علیه وسلم. دا جنگل کې شروع شوه انت نه دي وانت صرف د نظرونو جنگو بل یو بل توختل ابس یو بل تګیت تپرې نه وته نه پرته او یو بل نه نو ته یو بل په توري را واغسته. یا سبحان الله د خدای پیغمبر څنګه عجیب حکمت ذکر کوي. نه کوم دا هغه نفرت ته کنه هغه ځای صحیح لکه اوس وګوره د سړي بلا تمنا او بلا ارزو چرته په داس نه آشنا ځای کې واده وشي چې تصور نشي کېدی بلکې خلک تاسو کوي پته نشته ستاو د دوی څنګه سره پیدا شوی. صحیح نو دا زموږ د پښتنو مشرانو عقیده خصوصا د موږ د میندو دا غي عقیده هغه ډیره په خره هغه وای جوړې په اسمان کې جوړیږي. ایسو وای جوړې په اسمان کې جوړیږي. صحیح نو سړی دغه تعبیر نور لکه چې په حدیث کې راغلی دی. خو بیا تصور هم دغه دی کې چې جوړې کوم ځای پیدا کیږي. هغه پیغمبر اسلام چې خبره کوي چې روحونو الته دو یو بل خوخړې دنیا کې به جوړ راځي کالته نه خوخړې بس خو چې یو بل ته ګوري اصل ناکه مې دا سړې باندې شي زمون په وطن کې د خدای لپاره مې دا سړې باندې شي. صحیح شو په ځواب چې کینم چې دوه پړه مور کولې چې بیا پاسم چې بیا مې دوه پړه اده کوله بس ها بد می څنګه راځي دا په پېټای خورا سان چې څه وي ته بل خام کا سام کو دی وای دا پړه په کور بیا سبا ځان سره کې کوئی وړه چې خاصه دا په کندهار کې نه وي دا کې چې ورته یو چا دا ستې وای په 1 سکند ها ولا تقولي بس دې کې اغال ته چې پر 1 سکند کوم نظر یو بل سره ملا شو دا ریفلیکشن وکړه او کنه دې پښتو کې په خوای او غانه به د پاکستان پر رادیو باندې ها دې ودا سره تا ګوري لکه نه چې راته ګوري یعنی په محبت نه ګوري دا داسې کتلې لکه چې نه ګوري دا سره راته ګوري لکه نه چې راته ګوري او نیغ به راته او کتل کاږي چې راته ګوري. ولقد مكنناكم في الارض اتاك السلام قدرت در کړه تاسو لزما کې وجعلنا لكم فيها معايش امون ګرځول دي پیدا کړه تاسو د پارسما کې معايش اسباب د عيش اسباب د ژوند معايش اسباب د عيش اسباب د ژوند. نو ما تاسو وې چې دوه شی نه دي یو انساني باډي یو انساني روح. انساني باډي د ځمکې نه پیدا ده لہذا د دې ټول تقاضي پوره کیږي چرته نه د ځمکې نه او دا روح راغله ده د وو اسمانونو برنه چرته راغله ده ها د وو اسمانونو برنه حضرت القدس نه نو د روح خوراک او تقویت او انرژي او ویټامین او منرالز دا به د اغل تنه اخلي. صحیح یعنی کته غواړي چې باډي مې غټ شي نو ځمکه چې پیدا لري هغه بخوري ویجیټیبل بخوري او فروټ بخوري او غوښه بخوري او غوړیان بخوري او فلاشه
نو باډي باندې مضبوطیږي. خو که غواړي چې روح به مضبوط شي نو بیا د بر عالم نه چې کوم خوراک راغلی دی د وحي شکل کې هغه به ورکېږي، قرآن سنت به ورکېږي، نو هغې سره به روح مضبوطیږي. صحیح. د دې وجه موږ د باډای فکر زیات کوو، د روح چا پروا ونه کړه. ټول خلک ټینشن کې ولې دي؟ ځکه روح کمزوری شوی دی، خلکو ډیپریشن ولې دی؟ ځکه د روح او د ایمان ایکسرسایز نشته. نو چې د ایمان ایکسرسایز نشته نو چې د باډای ایکسرسایز نه نو باډي فیټس واخلي، دا ځای خوږیږي او دغه ځای خوږیږي او شوګر شي او بلډ پریشر شي او فلان شي او فلان شي او فلان شي. او چې د ایمان ایکسرسایز نه نو روح باندې پریشر راشي. څه باندې راشي؟ روح باندې پریشر. نو څوک ټو سم ایکسټنټ برداشت کوي خو په ډیپریشن کې، صحیح ډیپریشن کې، او څوک برداشت نه کوي چې خودکشي وکړي، ځان مړ کړي. 1,000 words. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. مون پیدا کړی تاسو لپاره دې کې معائش اسباب د ژوند. قلیلا ما تشکرون، خو ډېر لږ تاسو شکر کوئ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اتاکی سره مونږ پیدا کړی تاسو. ثم صورناکم، بیا مو تاسو له شکل درکړی دی. اوس الله تعالی فرمایي صرف دانه چې پیدا کړی مې کاغه واغه نه، ثم صورناکم، بیا مې تاسو یو خاص شکل درکړی دی. او په ټولو کائناتو کې د انسان غوښنه خسته شکل د بلچا نشته. کوم صورت چې الله انسان لور کړی دی حیواناتو کې داسې خپل صورت ته نشته. دیو چې الله ثم صورناکم، بیا مله خپل شکل ته وګوره څومره خسته شکل مې درکړی دی. ثم صورناکم، بیا مې تاسو خسته صورت درکړی دی. او الله فرمایي چې صرف دانا چې په شکل مې خسته کړی، قدر او قیمت مې دل څومره عزت درکړ. الله وی د فرشتو نوم خو دې اورېدل دي، څومره لوړ مخلوق دی. کوم ځای اوسي؟ آسمانونو کې. چا سره نږدې؟ الله سره نږدې. الله وی هغه دومره لوړ مخلوق ته وایي چې د انسان ته سجده ولګوه. هغه دومره لوړ مخلوق ته وایي چې د انسان ته سجده ولګوه. نو سجده چې لګي دا وړوکی شخصیت ته لوی شخصیت ده. خدای وایي څومره لوی عزت نه درک. اول خو پیدا کړی، بیا د شکل ته وګوره څومره ښایسته شکل مې درک. صحیح. بیا دا غینه بعد وګوره فرشتي مې ته په سجده وغورځولې او یو فرشتو هم پاتې نشو. او چې کوم سړی پاتې شي هغه ته شیطان وایي. چې کوم کس پاتې شو سجده ونه کړ هغه ته شیطان وایي. ثم قلنا للملائکه، بیا مونږ وې ملائکو ته اسجدوا لآدم، چې سجده وکړي آدم ته. فسجدوا، دې ټول سجده وکړه، الا ابلیس، مگر ابلیس ونه کړه. لم یکن من الساجدین، نو دې د سجده کوونکو نه. قال الله ورته وې ما منعکا، سمنه کړې ته او ابلیس الله تسجدا، چې سجده نه ونکړه. اذ امرتو، چې کله ما ته حکم وکړ. قال اوس د خپل استدلال هر یو سړی د شیطانت د پاره ځان خپل استدلال نشي. شیطانت د پاره ځان دلیل پیدا کوي. الله ورته او شیطان خدای دې به خواسه چې ما حکم کوي آدم ته سجده وکړاو له ټول فرشتو کړتاو له نکړه. هغه نجیز بسنګ کو ټول دا څه خا پر لګیدلې ویزه آدم نه بهتر دی. قال انا خير منه، ویزه بهتر یم د آدم نه. ولی خلقتنی من نار، تاز پیدا کریم د اورنا. وخلقته من طین، ادیر پیدا کرے د خټینا. نو اورته وګوره روشانه ده او خټه خړه پړه ده. او ورته وګوره چې بل شي مخبر دي او خټه ته په خزور پر وګورځو بیا هم څه ترازي لاندې برازي. نو زما ماده د دې ماده نه ډیره فائدہ. کومه ماده نه او میټیریل نه چې جوړم هغه میټیریل نه. صحیح. از شیخ سے رحمت اللہ علیہ فرمایل بدا شیطان ډیر د خرجوی دی دته نه قتل چې یو دانه راواله دغه اورته حواله کا نو ایره به کی ختم به کی نه استنابود به کی اده خټه ته حواله کا نو یو تناور ونه چې په زرګونو خلق بلاغي میوي خوري بیا. اے خلقتنی من نار، تاز پیدا کریم د اورنا. وخلقتو من تین، ادیر پیدا کرے د خټینا. قال الله ورته د دلیل غلط دی، د دلیل غلط تے. قال فابت من آوے کشد دے گارڈننا دے باغنا. فما تکون لکا، دا حق نو تا دا پارا انت تکبر فیہا، چھ تا تکبر کرے پا دے گارڈن کے. بیکاز that garden belongs to me. اللہ تعالی دا گارڈن چاہتا بلانگو نو دلتا با آرڈر دے چاہ چلے گی زما. اتا زان زما دا حکم نہ لویو کرنا او سے ما کراو حکم نہ مانے. اللہ تعالی تو ہاں کہ او سے زما کور کے او حکم
न मानी उर्दू के मुंगे ضرب المثل कि जिसका काए फिर उसी का गुण गाए چې چا خوري داغه سندري بوای سوې چې چا خوري داغه سندري بوای فما لك فما يكون لك ان تتكبر فيها دا حق نو تعالی پارا چې تا تکبر کرے پدې گارڈن کې فخر اوزا get lost انك من الصاغرين تاکہ تډې د ذلیل مخلوق نه ذلیل مخلوق معنا چې تډې احسان فراموش ہے څه شي احسان فراموش ہے قال نو شیطان سوې وی انذرنی مہلت را کمالا ٹائم را کمالا الى یوم یبعثون تا آغا ورد پورے چی خلق بجون دی پورتا کوئی شی صاحب پارا قال اللہ تعالیٰ وی انکا تاکی سرت من المنظرین دا مہلت در کرشو خلقنے ڈن تعالیٰ ٹائم درکا تعالیٰ ٹائم درکا کرا پورے قیامت پورے شیطان خدا نے ڈیمانڈ شیخ سے رحمت اللہ علیہ فرمائے وی په خدای عقیده په خوا ساته شیطان خدا عقیده په خوا چې ورته می خواستو کو نو خواست می منی دومره لوی ذات ته چې ورته می خواستو کو نو خواست می منی نو خواست ورته کو وی جما به تر قیامت پر ژوندې وساته الله تعالی ته ډان صحیح نو شیخ رحمت الله علیہ فرمائے عقیده په خدای ساته چې کله ډیر ګناګار خواست ورته کو نو منی به مونږ چې دعا کو زمونږ په خپل دعا یقین دې کې خدای نه منی صاحب خپل یقین نشته ویلو صحیح ہے قال فانذرنی الى یوم یبعثون قال انک من المنذرین زمانی کو دا دمر پخاتی دا یو ورځ چاوي بابا اورته ها یاره خدای په دې مونږ جنت ته بوزي نو زما باندې کوته وی چې مونږ نه بوزي سو بوزي ابو جال بوزي دا ډور لې جاته جوړ کړل سره باندې مونږ بوزي کنه مونږ جوړ کړل صحیح وی دا سره څه خبره ده صحیح دې ته وي پخاتی دا قال فانذرنی الى یوم یبعثون قال اللہ تعالی ورتوی انکا تاکک سرت من المنذرین دا انتظار درکڑو شو کسانو نے دا وقت درکڑو شو کسانو نے قال اس چاوه کنفرم کرا چې خدای فیصله وکړه وګوره شیطان ته دا معلومه چې خدای یو ځل فیصله وکړي بیا مایند نه چینج کوي بیا ډیسیژن ریورس کوي نه بیا خپل ډیسیژن ریورس کوي نه کورټ نه ریورس کوي ډیسیژن دنیاوی کورٹ ہر کورٹ چیوی دے اسلامی کل کفری پر ڈیسیجن نہ ریورس گئی تا حق درکے ہوئے اپیلو کا کم دے برا کورٹ کی یعنی دے کورٹ سے کم فیصلہ اکڑا نو کہ دے کورٹ تا پیلو پھر دا ڈیسیجن ریورس کا اگر بیا ہیئرنگ ہم نے کہی اگر وی شوڈ گو ہے چرتا لوکل کورٹ اکڑا زوز دا کاؤنٹی کورٹ دلار سا سٹی کورٹ اکڑا چرتا لار سا کاؤنٹی کورٹ تا کاؤنٹی کورٹ اکڑا نو کہ تور تا ریورس والے ریورس گئی نا اگر وی 17 سا پروینشل کورٹ دلار سا स्टेट कोर्ट था कम दे स्टेट कोर्ट था और स्टेट कोर्ट होगा बता तो ये फेडरल कोर्ट था चतुर फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट था नो शैतान का पता हुआ जो उस खुदा दा डिसीजन रिवर्स कही ना मुझसे हुई قال वे فبما اغويتني پس بده سبب اغويتني چې تاسو استند دې گارډن نا رسول خبيث خدای ته نیک بنه غوي وای دا سبب چې تا زو وستم زره ټرن اوټ کولې گارډن الله ته وای قال فبما اغويتني پدغه سبب سوچ ما ادم ته سجده ونکړه د دې ادم د وجه چې زره د جنت ته وستم د گارډن نه وستم شیطان سووي ویلا اقودن لهم زب یقینن کینم دویتا دا ټیکول پار صراطک المستقیم ستا پنی غلار باندې یعنی دا دومره لوی جرأت ته شیخ سے مرحوم رحمه الله هغه فرمایل زمون په پاکستان کې د پیښور نه اسلام آباد او لاهور کراچۍ پورې دا کوم روډ نه ته دې ته مونږ جی ټي روډ وو سو ورته ګراند ټریفک روډ مرکزی شارع سو ورته مرکزی شارع لکه دلته چې وای انټرسټیټ فری وے انټرسټیټ دا انټرسټیټ فری وے چې دا ټول نه مشهور او ټول نه فیمس او ټول نه غټ شارع وي غټ فری وے نو صراط مستقیم هغه شارع ده چې نه ښه طرف ته موږ خدای نه بار بار غواړو چې خدای په دغه شارع باندې مو فری وے باندې روان کې تاسو روز نو شیطان ورته وې وې زبردي باندې اٹیک کوم فری وے باندې وکوم زه په سټریټ باندې ډاکې نه چوم په فری وے باندې زه سټریټ رابري نه کوم زه کوم رابري کوم هاي وے رابري کوم وردا هاي وے رابري کې ډېر طاقتور کړی هاي وے پټرول ته ګرځره ګور څومره شیطان ټیکنیکل کړي قال العقودن لهم صراطك المستقيم زبکینم دوی ته پلارستانه غبانې او ګور لیکو ګور هاي وے رابري چې سوکې نو ممکن ده چې کوي خو مخکې نه ګورنمنت ته وای نه چې هاي وے رابري وکوم ها رابري په هاي وے باندې کوي خو مخکې نه اطلاق نور کې به خو پولیس مخکې راځي
صحیح مخکې نه به گرفتار کړي چې د ارادې غلط دي یوا وین که بل فرض گورنمنٹ ته پته مو لګي چې څوک هاي وی رابري کوي نو دغه هاي وی رابر څه هغه ورته د اطلاع نور کوي زما هاي وی رابري بل 10 مایل نه واخه تر 10 مایل پوری ځای ورته کوي نه ځای ورته نه کوي او په دې انداز به اٹیک کوم پای وي په شیطان زموږه خبيث ته چې خدای ته وی اٹیک پسنګ کوم ثم لآتینهم من بین ایدیهم بیا زبر اعظم دوی ته یقینا د مخینه باټه کوم ومن خلفهم د شار دوینا وعن ایمانهم د خي جانب د دوینا وعن شمائلهم د چپ جانب د دوینا ولا تجد اکثرهم انبم مجارتی د انسانانو شاکرین شکر کوونکی تعالی پارا پوری بستا سکی بستا اغوستی بستا اوسی بستا دنیا کې ستا گریٹفل بنی ما او فالو کوي چې زه په کلاټه کوم دوی بیا ستا شکر گزار ني ما او فالو کوي خالص چې بیان کوي والله شیطان د څلور صفه یاد کړی موږ راځي دې رسول چې بنده د الله ذکر سجده وکړي او الله سره د ذات د الله قال اخرج منها الله تعالی و اخرج منها اوزا د دې جنتنا مذءوما معنا سپیرو تاسو سپیر لفظ وایي سپیر مدحورن شړل شوی تا شړل وای لمن تبعکا یقینا سوچ فالو کیتا منهم د انسانانو نا لعملن نذب یقینا دکوم جهنم منکم دتا سنا اجمعین د ټولنا ته استغفار ورس او شیطان کار په کلاس کې تاسو کا ته خو زګ کلاس دا مین ګټه شابه ضرورت او د قوت اوس دنه سو پاتې شو ادم او بیبي ویا آدم او آدم اسکن اسیگا انتات و زوجکا اخذستا الجنتا پدی گاردن کی پشتای نا وی اسکن انتا اسیگا توش ماغدا پشتای دا یو کمم دا وی اسکن انتا حدیث کی راضی خلقها من ذبع الایسر اللہ تعالیٰ دگس پشتای نا پیدا کی صحیح اول حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ فرمائی چې شری سره وړي گزاره کی زرا پښتانه پیدا را پښتانه یې گئی څنګه کړي داسې نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي دا پښتانه پیدا ده د دې په فطرت کې کوګواله ده فطرت کې سره کوګواله ده نو دا به خبره برغی سبق کی خبره ورته ریجکای نو چې خبر ریجکای نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي که ته غوسه کې راځي نه قومه نو فتوک سره ما ته به اډو کې ونیږي نه نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمای و ان استمتعت بها فتتركها معوجه اګه ته غواړې چې ځان وسره خطيږي نو پیغمبر کله تر گزاره کوه کنه څنګه وره قارسه او کله سره گزاره کوه نه اگر سره خو دې خبرې ویا آدم او آدم اسکن اسیگا انتا تو و زوجکا ابیبستا الجنتا پا جنت کے پا باغ کے نزدینا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلے راوستے سو مسئلے تی فقہی راوستے یو مسئلے تی دا راوستا چې د واده موقع باندې با خزه د خاون کور ته راوړی شي خاون به د خزه کور ته نشي بوتلی ډولای چا راوړی شي تا ډولای وای ها ډولای چا راوړی شي خزه په ډولای کې راړي خلک خاون ډولای کوي وای کنه نو به غیرت کوي ادا سرچپشوی دي امریکا ټول سرچپه ده هغه د څه مشکل چې چا وکړي بس هغه د زر لایف څنګه له سم مهر او بس به راځي نه دا یو مسله دویمه مسله چې اسکن انت او سیغت او زوجکا ابیبستا الجنتا پدې باغ کې نو دې دا مسله امام صاحب رحمت الله علیه راوستا چې کور پرووایډ کول دا چا ذمہ داری ده دا د سړي ذمہ داری ده د خاون ذمہ داری ده کور بس پرووایډ کوي خدای ته نارینا دا دوه خبره ادریما اسکن انت و زوجک الجنتا اسیغت ابیبستا په باغ کې نو ټول ضرورت د خدای دا بس پرووایډ کوي نارینه به پرووایډ کوي سوره الطلاق کې الله تعالی دو خبر ذکر کړی چې اسکنوهن من حيث سکنتم من وجدکم چې تاسو د خزه وسوي په هغه ځای کې چې تاسو اوسېدې شي من وجدکم د خپل مالی استطاعت په اساس نو چې د سیف الله خان مالی استطاعت وی د 15 کمرو د ډبل سټوري بلډینګ صحیح ځکه انجینیر دی څه دی انجینیر د ناس علی روزانه د پرځي جوړي او غي سپیس تر صحیح د سیف الله خان څه دی
روزانه پوزي جوړي نه سواله انا سواله سپیس تر صحیح نو چې دور ډېرې پیسې دي ورسره په کار جو ډبل سټوري بلډینګ دا پدې کې څه نه لګوي ها صحیح ده چې که زمون بابي ته پته نه چایي دا ته ورګي تر پیسې ته ما ته وای نه حاضر خدای مسله تا ورته کوي امام صاحب وايي شرط دغه او کنه ته په دې مسله باندې عمل کړی نه مسله کولی د دې امام رحمت الله علیه فرمایي چې خځه ته د خپل آمدن بالکل نه وای چې زما آمدنی سوره ده ځکه امام رحمت الله علیه فرمایي چې ورته وایي زما 2000 د میاشتې 2000 لګي صحیح نو چې 3000 دي نو ته ورته 1000 روپۍ ماته ملاويږي دا دروغ هم نه دي ځکه په دې 3000 کې زه خوشته کنه زر بګسته کنه زرم ته ملاويږي نه خو دا اوس په دې کیسټ کې رااله دا نه سلامت دا شی چې دا ډېر شیطان شی دی نو دا بس تاسو په دې سي ډي ګانو شول شي هغه ته ووري په نام لوم دي صحیح حال ورته نو الله تعالی فرمایي چې اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن الله تعالی فرمایي چې جس فار نثینګ هغه ټارچر کوما چې په خسته کور کې اوسول شي هغه مخایو ښه اپارټمنټ ته ولاغستل چې نه باتروم د کار دی نه سره کار دی نه سره کار دی خدای وایي چې څنګه خ کور کې اوسېدې شي د خپل وسعت مطابق نو په هغه کور کې اوسوه او بل یو فرمایل الله تعالی لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها الله تعالی فرمایي چې د خوراک په باب کې هغه خوراک به ورکې چې ستا مالی حیثیت کم دی چې ستا مالی حیثیت نو کمالی حیثیت دی سټیم روست چکن او سټیم روست لیمب الله تعالی فرمایي بیا په ځان ولې نیولې په دې خدای باندې ولې نیولې بچو باندې ولې نیولې خو خوراک او ما تاسو ته مسله پوښتنه ده چې کور ته کم خوراک راړې کوم ګروسري نو نیت پر څه کوه د صدقې ته کوه نو بچي به خوشاله او خدای به اجر هم درکړي دغه پیغمبر اسلام ته صحابي راغی ویجه زه غواړم چې خیرات مې وکړي صدقه مې وکړي پیغمبر اسلام ته هغه مزاج معلومو چې دا سړی خو بهر خسړی د کور کې لګ ټینګ دی کور کې پیسې نه لګي هغه اکثر په وجه باندې خوایي ستنجي دی صحیح نو پیغمبر اسلام ورته ابدا بمن تقول تخپل صدقه د کور نه شروع کا ابدا بمن تعول ته پر صدقه کوم ځان شروع کا د کور نه شروع کیندا کوم خیرات کې کوم پیسې لګي د دې ګروسري واخلا کوته اوس دا نه څه د هر څه بلانه ته هم دې کې کوئی فیس ورته او کنه دا کوئی ته ورته کنه اسه کوئی خیر نظام کړو ماشاءالله دا ډېر خبره ده اول دا خبره ما نه وسله خیر دا ډېر ښه نو بس رمضان نه رسول پروګرام دی ان شاء الله صحیح شو نو دا لینفق ذو ساعت من ساعته الله تعالی فرمایي چې وس دی وی خوراک ورکوا د خپل استطاعت مطابق ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله هغه غریب یې نو تاواله خدای تکلیف خو حد نه زیات نه چي سوای د بینز نه بل څه شي خوري نه بس بیا بینز باندې گزاره کوي وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَسِيغَتَ أَبِبِسْتَا الْجَنَّةَ فَبَاقِي نَبَلَ مسئلہ پکې چې خزا د دې تابع ده چې خاون کوم ځای اوس نو خزا بلازمان ور سره التزي خزا ته حق نشته چې هغه وایي چې نه زه خو هغه خار ته نه ځم زه خار ته ها البته که په وخت د نکاح کې میریج کانټریکټ کې لیکل ده نه غوستي چې زبر دې کلی نه وزم نه بیا ته باوند دي هغه د سره منلي هغه پریناچول اګریمنت دی هغه کنه دا خو ستاره شیوري دا چې سره شیطان دی نو پریناچول اګریمنت ورته وای د پریناچول اګریمنت په حواله کې ور سره منلي چې او ټیک ته زبطار افغانستان نه بل چاته نه وزم نو بس بیان شي بوتل ځکه تا ور سره منلي الکریم اذا وعد وفا خسړې چې کله وعده وکړي هغه پوره کوي صحیح او کدا کنډیشن نه نو بس ته وای لندن ته ځم خو دې توای شابه سامان تا هغه ته حق نشته چې وای چې نه څو لندن ته نه دوم تور تاسو خپل اربو نه ولې مدرسې دا بل مسله امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ راوستا فکلا من حيث شئتما دوار خوراک وای د کوم ځای نه چې ستاسو د باقي کلاو ګرځي چې سمو خوخي نو په کور کې د خزي او د خاون ایکوال رائټ دی د خزي او د خاون د خوراک ایکوال رائټ دی چې فرج کې سمې لاويږي دا ډول شریک دي نه چې فرج کې سمې نو دا ډول شریک دي فکلا منها حيث شئتما ها البته ولا تقربا ذي الشجره حکم غوښه چې نثار احمد کې رستا فرج کې هغه له ګوره لاس ورنړي صحیح
د کرامت خو د منفرد کې ولا تقربا امن دیکھے گئے دوارا هذه الشجرة دیونتا restrictions کی خودشی for some reason restrictions کی خودشی for some reason چې وشي نور خو الف زمون خپل دي خو خبردار غفلانه خو چې دا کوي زمونږه سلامت دا غیر لا څور نه دي تو ولوم نشي وړي زولم نشم وړي الله تعالی ورته خو یې ارڅ خو دې مونږ ته باندې دي کې فتكونا من الظالمين كني شيبة الظالمان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا الحمد بالقرآن زمنا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واستوى تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظ.